ضد العول ما فضل عن فرض ذوي الفروز ولا مستحق له يرد على ذوي الفروز بقدر حقوقهم. الګ دغه ته ګوره کمنټ ته کسره به پکې راځي چې आवाज نه راځي به ټکوا الا على الزوجين وهو قول عامه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وبه اخذ اصحابنا رحمهم الله تعالى. وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الفاضل لبيت المال وبه أخذ مالك والشافعي رحمهم الله. باب الرد پدی باب کی درې مباحث دي غټ. یو بدرت تعریب کو لغوی اصطلاحي او به اختلاف په جواز درت کې او پادمی جواز درت کی ذکر کو او دریم نمبر په جواز درت کی چکم امامان د جواز قائل دي لکه زمون امام صاحب درت د بار به غو څلور صورتونه جوړي هغه تفصیلا ذکر کو. اول نمبر تعریف درت رد په لغت کې واپس کول ته ویل کیږي او په اصطلاح کې ویل کیږي. ما تاسو ته مخکې ویلو دا خو یو بیر تیر شوی او دا درس کنه کله کله دا سکیږي چې کله حصي چی حصي دا کمی شي او مسله زیته مسله موږ د چینه جوړ کړی حصي کمی شي هغه حصي زیتی شي هغه 70 ورسیږي د تعول ویلې کیږي دا مخکې ویلو دا څه وکړه مسله چینه جوړ کړی اکمیسی موږ راغونډي کو هغه 8 ترسي ندی تم سویلې کیږي اول دغه شان کله 9 ترسي کله 10 ترسي نو موږ ویلو چې کله یې سی زیاتی شي په مسله باندې اول ورته ویلې کیږي کله کله د دې الټا کار کیږي مسله چې جوړ شي د کم عادت نه نو موږ کم هيسي راجم کو نو غد عادت نه کمی مسله چې نه جوړ شي هيسي چې راجم کو هغه 4 جوړيږي دوا هيسي پاتې شولې د دوه هيسو سره بچکو په دې ورثاو باندې دوباره تقسیمول د ترد ویلې کیږي. مثلا د چینه جوړ کړی سیم راجم میکړل هغه 15 شولې یو یې صفات شولا واپس ته ورثو ته ورکول دیتا رد ویلې کیږي. نو سي صحیح تعریف واوري رد په لغت کې واپسې ته ویلې کیږي او په اصطلاح کې رد چې د داول زد ده. څه مطلب اصطلاحي تعریف به داسې شي کله چې مخرج غټ شي د هیڅونه او به دغه هیڅ او ورثو باندې دوباره تقسیمول دي ته ویل کیږي رد. کله چې مخرج غټ شي د هیڅونه دغه بقيه هیڅ په ذوی الفروز باندې علی قدر حقوقهم تقسیمول ته ویل کیږي رد. یی دسی وی کله چې هیڅ کم شي د مخرج نه نو به دغه بقيه هیڅ په ذوی الفروز باندې علی قدر حقوقهم تقسیمول دي تسویل کی رد. کتاب ولدا تعریف کړی دی قصاص یاد وی مخکې من درد دی بل تعریف کړو هغه داسي کله چې هيسي کمی شي د مخرج نه یا به الفاظ دیگر مخرج غټ شي په هيسو باندې نو به یو داسي عادت نه مسله جوړول چې کی هيسي برابر تقسیم شي د تسویل کی رد ویل کیږي. او تو ګورې لکشان دي تعریف تا رد ضد العول رد اول زد لغت کې مونږ ویلي واپسې ته ویلې کیږي اول زد زکه د چاول کې مخرج وړو کې دي سونا او دلته مخرج غټ وي دي سونا ما فضل عن فرض ذوي الفروز هغه چې زيتي پادشي د هيڅ د ذوي الفروزونه مخرج چې دي ذوي الفروز هيڅ چې مونږ راجم کړل هغه 4 ته ورسېدلې دوی هيڅ پادش ولې کنه ولا مستحق له د دې پر څوک مستحق هم نه موجود ني يرد على ذوي الفروز دا په ذوي الفروز باندې رد کول بقدر حقوقهم دا غو حقوق موافق يرد رد کول بشي په ذوي الفروز باندې دا غي حقوق موافق الا على الزوجين مگر ذوي الفروز کې په دوه باندې نه رد کیږي غو د څوک ویل کیږي زوجين زوج او زوجه. دا درس مخکې په رشه وزکه روان شو مخه او قول عامه الصحابه مولوی سے پوهه بشولې. بهرحال رد په لغت کې واپسې ته ویل کېږي او په اصطلاح کې کله چې مخرج لوی شي د هیڅونه یا هیڅ کمی شي د مخرج نه دغه بقيه هیڅ ذوی الفروز تداغود حقوق موافق ورکول د درد ویل کېږي.
دا مسله وشوله دې کې یو څو اصطلاحات مونږ ویلو دا بل ګرستو کې خیر دی دغه مسله رد جایز ده کنه ده دویم باستاو کنه نو عام صحابه چې دا رائے دا و چې رد جایز ده زمونږ د امام صاحب په دې باندې رائے دا چې رد جایز ده زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او د په قول باندې امام شافعی او امام مالک رحمهم الله هم قول کړي دي زید رضی الله په قول باندې هغه دار چې رد نشتا مچ کم زیتی پاد شو بیت المال ته ورکړي نو دوه قسمه صحابه کې دوه رائے وی یو رائے د عام صحابه او چې رد شتره بذوی الفروز باندې د هغو د حقوق موافق امام صاحب هم دا رائے دا او د زید ابن ثابت رضی الله عنه رائے دا چې رد مد نشتره بس کم زیتی پاد شو بیت المال ته ورکو د امام مالک امام شافعی رحم الله هم دا رائے دا په دې خبرو باندې پوه شولې او شامی کې لیکلي دي چې امام مالک او امام شافعی رحم الله وس متأخرین شوافع او متأخرین مالکی چې د احناف په شان قول کوي او ميرات شتره ځکه بیت المال صحیح نه دی نو د بیت المال نه بهتر دار چې رد وکړو او تو ګورې لکشان وهو قول عامه الصحابه په دې رد باندې قول کول د عام صحابه او قول رضی الله تعالی عنهم وبه اخذ اصحابنا په دې باندې زمون اصحاب احنافهم اخذ کړي دي رحمهم الله تعالی وقال زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای چې الفاظ لكم چې زیتی بادشي د مسلینا ابل بیت المال دور کو به اخذ مالک په دې باندې امام مالک سے اخذ کړي او شافعی رحمهم الله تعالی ثم مسائل الباب على اقسام 4 مولوی صاحب مسائل د باب په څلور قسم معنی دي دین مخکې تاسو اوس اصطلاحات ذکر ذوی الفروز ټول څوري تاسو معلوم دي دول ذوی الفروز دي په دې کې دو ذوی الفروز داسې دي چې په هغه باندې رد نه کیږي یو زوج دی او بلا زوجه ده دیو ته ویل کیږي من لا يرد عليه سنو متوي من لا يرد او کوم ذوی الفروز باندې چې رد کیږي هغه ته ویل کیږي مې يرد عليه دو قسم اصطلاحات شو مې يرد عليه من لا يرد عليه مې يرد عليه چا باندې چې رد کیږي بنت لبن اخت وغيرها او من لا يرد عليه چا باندې چې رد نه کیږي زوج او زوجه دا مسله عزت شولا خدل تزمنني وبلا مسله مزده کې دام شامل کړي دا چې متأخرین احناف وی بیت المال کمزور دي نن سبا یعنی امانتګر خلک به نه ناس خیرت پکې کیږي دې د وجنا کچې ضرورت پیښ شو نو په من لا يرد عليه باندې مرد کوي زوج او زوجه باندې مرد کو خو یاد ساتي د رد ولا صورت خو پنځمو کنه په غلا سو اقسامو کې اول ذوی الفروز تا او به عصبی نسبیه وتا به عصبی سببیه وتا به سببی کی نسبی او به پنځم نمبر څوک ردو دا سیوا کنه وا من چې د متأخرین احناف په قول باندې فتوا ورکو او من لا يرد علی باندې مرد کو نو پنځم صورت کې بین راولو بلکې اخیره کې وګورو بیت المال خراب دی په صورت کې به رد کو د سینې چې دې کې درد وکي ما به خبر وانی ورسېدل یعنی ذوی الارحام ته به ورکو رد بلانه کو دلته چې چا باندې رد کیږي کوم يرد علی دی هغه ته خو به د ذوی الارحام نه مخ ورکو کاغو نو به ذوی الارحام د څه وکنه خو که شریدا من لا يرد علی ما يرد کو ذوی الارحام وغیرہ به مقدم کو به باغې نه پس رد کو دې مسله به شری بهرحال مسائل د باب چې کوم دي دریم با شروع شو تفصیلی مسائل د باب څلور دي ما ته لږ متوجه شي اول نمبر مسله کې صرف من يرد عليه راغلي د یو جنس نه هم وی الله يرد عليه ور سره هم نوي من يرد عليه یو جنس نه یو جنس نه ماندار چې د یو قبيلي وارثان وی لکه مثال بنات وی یو جنس نه دي یا بنت الابن دي یو جنس نه دي جدات دي یو جنس نه دي اوس که بنت امراله او جد امراله د یو جنس نه دي بیت شي دي مختلف الجنس دي پوینه شو دي السلام علی یو جنس نه معنا چې یو قبيله وارثان وی لکه بنت جده
او که بنت او جده په شریک رال به د دو جنسونو والدي دا عزت شول. نو راځي اول صورت چې مې يرد عليه د یو جنس نوي الله يرد عليه ورسره نبي موجود دا یو صورت شو. دویم صورت مې يرد عليه مختلف الجنس وی لا يرد عليه ورسره نوي وینه شلې به څه صورت شو دعا. دریم صورت مې يرد عليه یو جنس نوي لا يرد عليه ورسره هم وی. سلورم مې يرد عليه مختلف الجنس وی لا يرد عليه ورسره هم وی. به ووري مې يرد عليه یو جنس نوي لا يرد عليه ورسره نوي. مې يرد عليه مختلف الجنس وی لا يرد عليه ورسره نوي. مې يرد عليه یو جنس نوي لا يرد عليه ورسره وی. سلورم مې يرد عليه مختلف الجنس وی لا يرد عليه ورسره نوي. تی وایا سي صورت اول دا چې مې يرد عليه وی د یو جنس نوي لا يرد عليه ورسره نوي. مې يرد عليه مختلف الجنس لا يرد عليه ورسره نوي. بیا مې يرد عليه یو جنس نوي لا يرد عليه ورسره نوي. بیا مې يرد عليه مختلف الجنس لا وبرسیدلې وګورې لکشان. ثم مسائل الباب بمسائل د باب چې دی علی اقسام اربعه اب سلور قسم معنی دي. احدها اول سورۃ ادارې مولسب شمي يرد عليه یو جنس نوي لا يرد عليه ورسره نوي. د دې مسلې حکم واوري حکم د دې اول مسلې حکم داده چې د رؤوس د تعداد نه مسله جوړيږي د شاده تعداد نه کدو بناتو مثال په تور باندې پین راوړل دی خو وګورئ وګورئ بنت مسله څونه جوړيږي سلسانو ته ملاويږي کنه بنات چې کله دو نه زیدي سلسان کی مسله 3 نه جوړيږي دی له موږ څو ورکو 2 ایک بات شو کنه شو نو ګوري مخرج غټ شو په سهام باندې مدارت ده او درت کوم صورت ده علي درت کوم صورت ده اول نمبر صورت ده مې يرد علي یو جنس نه دي کنه لا يرد علي ورسره نشته دې مسلې حکم دار چې مې يرد علي تعداد نه مسله جوړه کا دا څو کسان دي 2 دي نو دا وران کا بس مسله 2 نه جوړه کا خبره ختمه ایک دلا ورکا ایک دلا اگر 3 وې په مسله څونه جوړولې 3 نه په ایک دلا کدا 4 وې په څونه جوړولې توران کا بيدا بنت انځ شو کنه دا ټول سلطان په شریک ملاويږي مسله اصلا د 3 نه جوړيږي 2 ته ملاو شو ایک بات شو کنه نو دا د رد اول صورت دی چې مې يرد عليه یو جنس ندي الله يرد عليه ورسره نشتره حکم ادارې چې د سهام د تعداد نه مسله جوړه که سهام څو دي 1 2 3 4 5 نه جوړه کا بس خبره ختمه. اوس ترکه ته ګوره ترکه 5 روپۍ بس ایک ولا ورکا کدا سوي 2 ورکا نور طریقه د ترکه د تقسیم تاسو مخکې ویلې ده خو شلې به خبره ما ورسېږي دې ګوره عبارت احد ان يكون في المساله جنس واحد یو دا دې چې په مسله کې جنس یو ممن يرد عليه دا چانه چا باندې چرت کیږي اند ادم من لا يرد عليه او صورت دام وی چې من لا يرد عليه ورسره نبی نو حکم د مسلې دار فجل المساله من رؤوسهم مسله بر دې د رؤوسونو جوړه کی مثال کما لو ترک بنتين دو بنات پرخي دونه به جوړه کی او اختين دو اختين پرخي به هم دونه جوړه کا او جدتين دو جدید به سبکه فجل المساله من اثنين مسله بدونه جوړه د عزت شولا دویم صورت لګ به برو غوري دویم صورت تاسو یاد دې کم دې چې مې يرد عليه مختلف الجنس وی او لا يرد عليه ورسره نوي د دې مسلې حکم داده چې د رؤوس نه
د سهام او د تعداد نه به مسله جوړه کی ته مشکل شته مسله به د چا نه جوړه کی سهام او تعداد نه دوران کلکشن مطلب سهام چې څو جوړېدل مسله به مکه جوړه حشیه د ورشه لکه به راته وي کا غاشیه عبارت کې لګو غوري وثاني اذا اجتمع في المساله جنسان دویم دار چې کله په مسله کې دو جنس جمع شي او ثلاثه اجناس یا درې جنس وي بنت مثال به تور باندې جدم وي اختم وي مما يرد عليه دا چانه چا باندې چرت کیږي دي کې درې جنس راشي ان ادم من لا يرد عليه خدل تم غره دا شرط دی چې لا يرد عليه نه موجوده فجل المساله من سهامهم دې جن حکم بیانې حکم ادا دی چې مسله بل دي د سهامونه جوړه کی اني من اثنين مسله بد دون جوړه دا کلا اذا كان في المساله سدسان کله چې په مسله کې دو سدسو لکه جده او اخت ام من دي خو غوري مولي سي جده اخت خيفيه جده ته څومره ملاويږي سدس اخت خيفيه ته څومره ملاويږي وچی سدس ملاويږي کنه او مثلا او کله چې سدس راشي مسله څونه جوړيږي چینا یک دله ورکه یک دله څو بعد شو بقایا څلور نو ګوري مخرج لوي شو به یې سو باندې رد بکو کنه دا رد څوم صورت دی او تو ګوري جده یو جنس دی بنت اخت خيفيه بل جنس دی مختلف الجنس دی کنه نو حکم د مسلې دا دی چې د سیام او د تعداد د مسله جوړه کا سیام څو دی یک او یک څو شو دو مسله دو نه جوړه نو څه وای چې کله سلسان راشي مسله به د دونه جوړیږي دا وسو شو لکنه او من ثلاثه عبارت کې ګورئ او من ثلاثه یا به مسله د دین نه جوړیږي دا کله اذا كان فيها ثلث وسدس کله چې به مسله کې سدس وي او څوم وي ثلث وي لکه مثال به د اخت خیفیت ودی او د خیفیت څو دي اخت خیفیت چې ځان له سدسي دو نزيتي بيت سوي ثلث دله وثلث ورکي وبرسيدله نصل او مسلسلن د چینه جوړه ده اوس وګوره 1 او 2 څو شو 3 رچې ورانو کو مسلبتونه جوړه کو 3 وبرسيدله وګوره اذا كان فيها ثلث وسدس دوران کا به څه مثال ورکړی څه شو به څه ورکړي او من اربع چارنا مسله جوړي اذا كان فيها نصف وسدس نصف او سدس پکې ولګو ور دي هايګه بنت او بنت لبن بنت سمره ملاويږي بنت لبن چې کله یو بنت موجوده به څه وي سدس پیږي به دې باندې مسله اصلا د څونه جوړیږي چینا 3 دله ورکا 1 دله دو پاتې شو کنه رد کول پکار دي لوس با درت کم صورت دی او ته وګورئ یو جنس دی که مختلف الجنس دی مختلف الجنس دی لہذا سیامونه به جوړیږي 3 او 1 څو شو 4 مسله به 4 نه جوړ شي چې وران او به رسیدلې مخ راځي او من 4 اذا كان فيها نصف وسدس دام شو او من 5 مسله به 5 نه جوړیږي اذا كان فيها ثلثان وسدس دوران کلکشن دی مثال ګورې لکشن ګورې بنات دو اور سره ولي گئی بنات چې کله دو نه زید څومره ته ملاويږي او سره چې بنت راشي نو به سدس مسله څونه جوړیږي سلسانه سو جمع شي چینا 4 دتا او 1 دتا یو پاتې شو کنه شو نظرت صورت دی رد کم یو صورت دی دویم صورت دی حکم یې سره سهامونه به مسله جوړیږي سهام څو دي 4 او 1 5 نه جوړ شي اذا كان فيها ثلثان وسدس او نصف وسدسان کله کله نصف او 2 سدسان دوران کا دې مثال ورکړل کبنت وبنت ابن وام صحیح شو دی خو غره
بنت لبن او بنت څومره ملاویږي ځان لدا بنت لبن ته څومره یو بنت راغلی او ته څومره مسله به څونه جوړ شي چینا 3 1 او 1 څو شو 5 یو یې سبا د شوره درت څوم صورت د دویم حکم سره سهامونه به مسله جوړ شي سهام څو دي 5 نه جوړاګه په نه شولې به خبره اوس تو ګوري مخ راځي او من 5 اذا كان فيها ثلثان وسدس او نصف وسدسان او نصف وثلث یو مثال لا پات دي نصف او ثلث قران کې سوګي ورکړل نصف او ثلث اختي عينيه صحیح شو او اختي خيفيه دا دو دي اختي عينيه چې ځان له څومره ته ملاويږي نصف کنه او اختي خيفيه چې دو نزيتي به ثلث دا څه ده کنه مسله څونه جوړه شولا چیرې 3 دته او 2 دته یو باندې شو کنه شو بس مسله به څونه جوړ شي واینا او به رسیدلې دي هوګن مثالونه ورکړه خو به رسیدلې وي والثالث أن يكون مع الأول من لا يرد عليه فاعطي فرض من لا يرد عليه من أقل مخارجه فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه فبها كزوج وثلاث بنات تاسمات الأكبر وغيره سه من طول سلور سورتنا ذکر کړو اجمالا اول سورت داود چې من يرد عليه یو جنس نبی الله يرد عليه ورسره نبی حکم ادا د رؤوس د تعداد مسله جوړیږي دویم من يرد عليه مختلف الجنس وی الله يرد عليه ورسره نبی حکم ادا د چې د من يرد عليه د سهام تعداد مسله جوړیږي سهام تعداد درېمه مسله دا وا چې من يرد عليه یو جنس نبی الله يرد عليه ورسره وی من يرد عليه یو جنس نبی الله يرد عليه ورسره هم وی او د دې 3 صورت جوړیږي تاسو ماته لګ متوجه شئ اول بداسي وکړو چې من يرد عليه چې دا من يرد چا باندې چرت کیږي زوج یا زوجا داغه د اقل مخرج نه به مسله جوړ کو د زوج اقل مخرج 4 دی ځکه زوج ته ربع ملاویږي یا نسب نو اقل څوک دی ربع ده کنه نو اقل مخرج څوک دی 4 او د زوجي اقل مخرج هغه 8 دی ښا ذکر هغه یا سمن دی او یا ربع ده نو ربع کې 4 نه جوړیږي سمن کې د 8 نه نو اقل مخرج څوک 8 نو اوري مناسب شکله من يرد عليه یو جنس نوی لا يرد عليه ورسر راشي یعنی دریم صورت وی نو حکم ادا دی چې مساله بد من يرد عليه اقل مخرج نه جوړه کې سمي ویل ټولي وی اول دا حکم چې کم دی دا په دریم صورت کې بهر هار لګي بهر حال بګي لګي سبا وکړو مساله بد چا نه جوړه کو اقل عدد د چا نه د من يرد عليه ولا يرد عليه نه ونه رسیدلې به کله چې دریم صورت نو حکم ادا دی چې مساله بد اقل مخرج د من لا يرد عليه نه جوړو چې هغه سره زوج کې 4 دی او په زوجه کې 108 دی په دې ورسېدل به بچو دینه بس درې صورت دي اغلب خپل ایسه ورکو من لا يرد عليه اقل مخرج د مسله جوړ کړ مثال زوج دی مثلا د 4 نه جوړ کړ د لبته 1 ورکو باقي څو باندې شو 3 دغه درې صورتونه دي دا 3 په من يرد عليه باندې به صحیح تقسیمیږي یو صورت دا یو صورت شو که صحیح نه تقسیمیږي رد دې 3 کې او من يرد عليه پر اوس په تعداد کې با نسبت د تباين وي دویم صورت شو که نسبت د توافق وي دریم صورت شو ونه رسیدلې به اول خو ما تاسو ویل هغه به هر حال باغ حکم لګو هغه دا دی به سر نواوري کله چې من يرد عليه یو جنس نوي لا يرد عليه ور سره هم وي نو مشترک
او هغه حکم چې هغه بهر حال لګي هغه ده چې مې يرد علیه د اقل مخرج نه مسله جوړه کی هغه له خپل حصہ ور دکړه کوم چې بقای پاتې شو دا به صحیح تقسیمیږي په مې يرد علیه باندې صحیح کله تقسیمیږي چې تواصل نسبت وي او یا هغه تداخل وي چې سهام زیات رؤوس کم وي دې خبره پیږي کنه صحیح تقسیمیږي خو بس ډیره خاطر تقسیم پیږي زمي مثالونه لیکم یو صورت که صحیح نه تقسیمیږي یا به تباین نسبت وي دیم صورت یا به توافق او دریم صورت راځي یو تلیکو دی خو ګورې لګ څه مشکل خو نشته وسه پورې پیږي کنه پس هم دا دریم صورت لګ مشکل نه تاسو ان شاء الله بده پوه شئ زوج رسې بده معنی بنات 3 دی خو ګورې مسله څونه جوړیږي اول زوج ته ورکه عام مسله جوړو زوج ته څومره ملاويږي اولاد شته ربع او بنات ته څومره ملاويږي ثلثان او کله چې ثلثان د ربع سره جمع شي مسله څونه جوړیږي څلورمه قاعده ده 12 نه جوړیږي دله ورکو 3 دله ورکو 8 ایک پاتې شو کنه شو معلومه شول چې مسله ردیه ده اوس به موږ سوچو چې ردیه کې کوم صورت ده اول صورت ده کله ته خلا يرد عليه نه موجوده التشتا دویم صورت ده التم لا يرد عليه نه دریم ده او دریم کوم صورت ده ما يرد عليه وی او یو جنس لا يرد عليه ورسره وی ناراضي دریم صورت چې د غوران کا دریم صورت حکم هغه کوم مشترک حکم دی کوم چې موږ بهر حل لګو هغه ولګو اقل مخرج د مسله جوړ کو د زوج اقل مخرج څوک دی 4 دی 4 نو مسله جوړه شو دله به خپل یې سور اورم باقي څه پاتې شو او دیو څو دي انتن به صحیح تقسیمېږي کنه بس خبره ختمه پوهه به شولې د یو صورت شو تر کدا شی ټول مورانه وا اوس کچري د بنات د 3 په ځای باندې 5 دا دویم صورت شو کتاب کې دا دویم لیکل کېږي کتاب کې دا دریم لیکل دی دی خو وګور شپږ دی اوس به مقه مشترک او شریک کار وکړو اقل مخرج به مسله جوړه کړم دا دل بخبل یې سور کو ور کړم دا باقي څه باد شو 3 بل ته ولیکو 3 او چې کې څه نسبت ده تداخل نه کنه خدلته سهام کم دی رؤوس زید دی دا تداخل په حکم د چا کی توافق کی کنه نو غلطه گویا توافق ده صحیح شو دا 3 چې کې څو بل تاویږي دو پیری کنه نو وفق نو وس حکم دار دا مینو ویلې چې کله د سهام رؤوس منس کې نسبت د تداخل چې توافق په حکم کې یا توافق نسبتو نو وفق د سهام بروالي مسله کې بزر اخبار وفق څو دی ځا 2 ضرب 4 بسو شي 8 مضروب څوک دی 2 د کنه 2 کم او 2 3 چې او چې کسان دي صحیح تقسیمېږي کنه تقسیمېږي په نه شری به دویم صورت ماري اول به منګه د دې د اقل مخرج نه مسله جوړو کو دل بخبل یې سور کو بقيه به وګورو د بقيو د رؤوس سره مې يرد عليه سره نسبت ده که صحیح تقسیمې دل به بس یو صورت فبها خبره ختمه کنه تقسیمې دل نسبت به وګورو سره نسبت دي که توافق وفق بروانو مسله کې بزر ورکو ورم ګور لګا هجي اوس کچره بنات 5 د دې منځ کې نسبت د تباین اقل مخرج نه مسله جوړ کړه د خپل یې سوار کړه او د بقیو او د رؤوس منځ کې نسبت د شاده تباین دی اوس به کل رؤوس روالو مسله کې بزر ورکو کل رؤوس دي 5 دي 5 4 20 مضروب څوک شو دا 5 شو کنه 5 کم او 5 3 15 5 باندې صحیح تقسیمې کې نه تقسیم وینا شولې خبره ورسېدلې د څوم صورتو دریم یو پاتې شو سره به سبا ویو تاسو عبارت کې لګو غوري وصالث دریم صورت دادې ان يكون مال اولی چې وی د اول سره ول مراد جنس واحد سره څوک ور سره وی من لا يرد عليه ور سره وی اوس بچکو درې کار وکاو
اول مشترک حکم دار چې فات فرض من لا يرد عليه تبور کې حصہ من لا يرد عليه تر 95 ور کې من اقل مخارج دي د اقل مخرجنا بقای کم پات شو کنه هغه کې درې طریقې دي فین استقام الباقي کې چری د باقی برابر تقسیم دل علی رؤوس من يرد عليه پر رؤوس د من يرد عليه فبها رب ډیره خدا کزوج وثلاث بنات دا هم ویلو کنه وان لم يستقم دویم صورت کچری د بقایا فمن يرد عليه باندې صحیح نه تقسیمی کی وسبس کو فضرب وفق رؤوسهم دروس وفق لبضرب ورکی فی مخرج فرض من لا يرد عليه په مخرج د فرض من لا يرد عليه د دې مخرج کې ها دا کلا ان وافق رؤوسهم الباقي کچری موافق رؤوسهم د رؤوس سره څوک سره موافق الباقي فاعل کې باقي ور سره موافق کزوج وست بنات دا مشکنا والا کچری موافق نو تباين نسبته فضرب كل رؤوسهم كل رؤوس تبضرب ورکی في مخرج فرض من لا يرد عليه فمخرج د فرض من لا يرد عليه فالمبلغ تصحيح المسألة كزوج مبلغ با تسيد مسئلی وی لك زوج وخمس بنات وبرزيد لي سباله به ان شاء الله د اخره صورت ویو امن نال تپ عصبو کې یو صورت یو مسله پاتې شوې ده صغرا او کبرا واستما ول تسین بس به ویو انا يرشوي وغبن به سباله ور سره ویو ان شاء الله